بسم الله الرحمن الرحيم. لينجلي لهم خفايا الملك والملكوت وخبايا القدس والجبروت ليتفكروا فيها تفكيرا. لينجلي كدا لام دا آغا ابرده سره متعلق دی. الله تعالی غوامض الحقائق یعنی معانی تفسیریه دا آیاتونو او لطائف الدقائق یعنی معانی تاویلیه دا خدای ښکاره کړي دي. د څه دپاره لینجلی لهم دې دپاره چې ښکاره شي دې خلقو ته. انجلا د جلا نه دی، جلا ویلی کېږي ظهور ته. لینجلیه اصل کې لینجلی و دی او یا سره بدل شوی دی. جلا یجلو ویلی کېږي ظهور ته. فکنتو به اجلو همومی مقامات کې ویلی جلا یجلو ظهور ته وایي. دې دپاره چې منکشف او ښکاره شي لهم دې خلقو ته. لهم کې هم ضمیر یا الناس تراجع دی. ثم بینا للناس یا لهم کې هم ضمیر راجع دی اولو الالباب ته. دا اوس رستو چې کم ذکر شو تاسو پوه شولې. خفایا جمع ده، خفیتون ده او خفیه ویلی کېږي پټه سیسته. او ملک نه مراد عالم مشاهد دی، دا ښکاره عالم چې کم مونږ ته ښکاري. او ملکوت نه مراد عالم غیب دی چې کوم مونږ ته نه ښکاري. پوه شولې. خفایاو نه مراد هغه پټ څیزونه دي. پوهېږئ په خبره باندې کم پټ څیزونه چې الله تعالی ملک کې ایښودي دي او ملکوت کې ایښودي دي. ملک خدا ښکاره محسوسات دی، پسې آسمان او د ځمکې دا منځ چې څومره دی دا ټول ملک دی. پوهېږئ په خبره باندې. او دې کې چې کوم دی ننور دی، سپوږمۍ ده، نباتات دي، جمادات دي، چې څه دي ښکته بره دا ټول خفایال ملک دی. پوه پې شولې. او ملکوت نه مراد عالم الغیب دی چې کوم عالم زمونږ او ستاسو نه غایب او پټ دی. هغې کې جنت دی، نار دی، پکې فرشتې دي پکې. پوه شولې په خبره باندې. هغه په نسبت د ملک سیوا دی، نو ځکه یې د هغې دپاره ملکوت لفظ او ملک د هغې په نسبت باندې څه دی کم دی. نو څه مطلب؟ الله تبارک وتعالی چې په عالم حاضره کې، په عالم محسوسه کې دا کوم عالم چې ما او تا ته ښکارېدي کې کوم څیزونه پټ ایښودي دي، او بره بیا بل عالم چې زما او ستا نه غایب او پټ دی او غیر محسوس دی، په هغې کې کوم اسرار او پټ څیزونه ایښودي دي چې دا ټول ښکاره شي. دا ټول دا به څنګه ښکاره کېږي چې د قرآن کریم معانی تفسیریه او معانی تأویلیه ته وپېژنې، نو تا ته به عالم حس هم ښکاره شي چې په دې کائنات کې خو ډېر څه دي. کوم آیاتونه چې هغه په دلایلو آفاقیو باندې که هغه د ځمکې سره تعلق لري، که د هوا او د فضا سره او که بره د اسمان سره، هغه آیاتونه کې به درته ټول دا محسوسات څیزونه ښکاره شي. پوهېږئ په خبره باندې. او قرآن کریم د عالم غیب نه هم بحث کړی دی، د جنت په حواله بحث کړی دی، د جهنم په حواله، د فرشتو په حواله. پوهېږئ. نو قرآن کریم دې دپاره دا معانی ښکاره کړي دي چې تا ته دام ښکاره شي او هغه درته هم څه شي ښکاره شي. پوه شولی په خبره باندې. دا ټول الله تبارک وتعالی دې کې پټ ایښودي دي. نو تا ته به د الله مخلوقات مخې ته شي چې دا دومره څیزونه خو یې پیدا کړي. هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذین من دونه. دا خو د خدای مخلوق دی، دا خدای پیدا کړي دي. نو ستاسو وایي خدایانو څه پیدا کړي، یو خو راته څه وښیئ. پوه شولی په خبره باندې چې څومره د چا صنعت سیوا دی، کاریګري سیوا ده، دوره د هغه مقام اوچه دي که نه. خلق وي د دوره کار کړی دی.
زمونږ مولانو کې چې کوم مولا ډېر تصنیفات یو کتابونه یې نه خلق وي دا د ډېر لوی علم خاوند دی ځکه هغه شکل کې ښکاره شوي یا په لکه نو د خدای دا دومره قدرتونه چې د عالم حس کې ښکاري او عالم غیب کې به سورئ پوهېږې چې احادیثو مبارکو کې د ادنا جنتي دپاره د دنیا لس چنده باندې جنت راغلی دی پوهېږې به خبره دغه شان زمونږ او ستاسو د انور او انور نه علاوه دا یو چې کوم دی نه سیاره دا د ځمکې نه په څو چنده څه ده د یوازې ځمکې ته وګوره پوه شولی به خبره باندې نه بره چې دا به سورئ او هغې کې هم څه شمار نشته دی نو دا ټول هر څه د دې دپاره چې تا ته د الله تعالی قدرت څه شي ښکاره شي پوه شولې وخبایا القدس والجبروت دا خبایا دا عطب ته په خفایا باندې ښه او چې کوم خبایا دي خب اویلی کېږي خبیئتن خب اویلی کېږي پټوالی ته یخرج الخب راځي قرآن شریف کې کوم خفایا او کم پټ سیزونه چې د قدس او د جبروت دي قدس د دې نه مراد د قدس نه مراد د الله تبارک وتعالی صفات افعالیه دي صفات افعالیه دي ها پوهېږئ به خبره باندې او په دغه صفات افعالیو کې د الله تبارک وتعالی دنه قدرت جلال د ذات او جلال د عظمت دنه پروت دی پوهېږئ جلال د ذات او کمال صفات هغه په دکې کې دنه څه دي ما ته ګورئ ته چې د یو سړي علم معلومه نو علم یو صفت دی که نه نو دا به د هغه د فعل نه څه کوي معلومه یو فعل به وکړي د هغه فعل نه به تا ته علم ښکاره شي که ته د یو سړي قدرت معلومه نو یو فعل به وکړي د هغه فعل نه به تا ته قدرت څه شي نه پوهېږئ نو دا صفات به د افعالو کې دننه ایښودي چې کم فعل وشي دا فعل نه تا ته شي صفت معلوم شي نور خو د صفاتو دا صفته ستا مخکې یو سړی ښایسته تقریر وکړي نو ته به کې دننه وایې ده کې دا صفت اوس پروت دی ستا به مخکې یو ښایسته کار وکړي د دنیا بل یو کار ته وایې لکه دا صفت ده کې دننه پروت دی نو دا صفات به د افعالو کې دننه ایښودي دي که هغه صفات جمالیه دي او که جلالی دي ها د جمال صفتونه دي یا د جلال د الله تعالی د رحم و کرم صفتونه دي چې د هغې نه دي تعبیر په جمال سره کوي یا د الله د قهر او د غضب صفتونه دي چې دوی ترېنه تعبیر په جلال سره کوي پوهېږې نو دا ټولې په څه کې ایښودي دي په صفات افعالیو کې په صفات نه په صفات افعالیو کې چې کوم خبایا دي خبایا معنی پټ صفتونه د الله تعالی دي چې هغه تا ته څه شي نه پوهېږئ په خبره ها قرآن شریف وګورئ که نه نو تاسو ته به د الله تعالی صفات افعالیه یا ایها الناس اعبدوا ربکم اعبدوا نو ورپسې ګورئ الذي خلقکم والذین من قبلکم لعلکم والذي خلقکم تی پیدا کړي والذین من قبلکم ستانه مخکې څه دي هغه ټول هر څه نو شاته لاړ سئ جعل لکم الارض نو ګوره جعله یې راوړلو ښه بیا ورپسې لاړ شه وانزل من السماء ما انزله یې راوړلو بیا ورپسې لاړ فاخرج به اینه نو دا ټول څه دي صفات افعالیه دي دا افعالی او په دې افعالو کې دننه د الله تعالی صفات څه دي پراته دي د خلقت نه صفت راوځي د انزال نه راوځي د اخراج نه راوځي پوهېږئ به خبره باندې ربکم رب مشتقی دی هغې کې تربیت دننه پروت دی یاده مو کړله خبره نو د الله تعالی چې څومره صفات افعالیه دي په دغه صفات افعالیو کې دننه د الله تبارک وتعالی د ذات جلال پروت دی عظمت او د صفاتو کمال پروت دی چې ذاتن هم ډېر عظیم دی او صفتن هم ډېر کمال والا دی ډېر څه والا دی نو د قرآن کریم د معانی او تفسیریو د معانی او تأویلیو د اظهار او د ابراز پیتم دغه ده چې تا ته د الله تعالی په صفات افعالیو کې که هغه افعالي صفات جمالی دي او که جلالی دي په هغې کې چې دننه کم خبایا پراته دي یعنې پټ پټ صفتونه پکې د خدای پراته دي چې هغه څه شي ښکاره شي ولکه تاسو پوه شولې دا قدس نه مراد
هغه صفات افعالیه دي چې کوم سوال دي جمال والا او جبروت څوک وایي د عطف تفسیر دی دک قدس او جبروت یو شی دی او څوک وایي چې نه جبروت نه مراد صفات دي خو بهرحال مراد ترې نه ګورئ صفات افعالي دي ها او دا خبایا چې دي نو دا نفس صفات دي نفسي او نفس صفت تاسو ته ما وې دا معلومیږي د فعل نه د څه نه یاد مو کړله خبره لیتفکروا فیها تفکیرا افیس دې دپاره چې دا خلق فکر وکړي فیها په دې کې تفکیرا په فکر کولو سره ښه نو پته ولګېدله چې الله تعالی معانی تفسیریه او تأویلیه دې دپاره ښکاره کړي دي چې ته عالم حس او په عالم غیب کې چې کم امور خدای پټې ښودي دي چې هغه درته څه شي ښکاره شي نو څه چل به وشي چې ښکاره شي لیتفکروا فیها تفکیرا لیتفکروا فیها فکر څه ته ویلی کېږي تحصیل د معرفتینو چې په هغې سره تا ته معرفت ثالثه حاصل شي او دو معرفتین دو معروف سیزونه دو معلوم سیزونه حاصلول چې په هغې سره تا ته یو دریم شی حاصل شي هغه دریم شی معلوم نی یو ته تاسو صغرا وایه بل ته کبرا وایه نو دا صغرا او کبرا تا ته معلوم دي نو د دې دواړو معرفتینو نه به تا ته یو ثالث معرفت حاصل شي هغه معرفت نو چې هغه نتیجه ده پوهېږئ په خبره باندې هغه څه ده نه پوهېږئ په خبره باندې نو چې فکر وکړلی شي فیها په دې کې تفکیره په فکر کولو سره یاده مو کړله خبره نه پته ولګېدله چې د قرآن کریم نه تا ته څه حاصل شي نو د هغې نه وروستو تا ته بیا د فکر حکم دی چې ته اوس څه وکړه نو چې ته فکر شروع کې نو په فکر سره به ته د الله تبارک وتعالی ذات څه کوې حدیث مبارک کې راځي تفکروا فی صفاته ولا تفکروا فی ذاته دا الله په صفاتو کې به فکر کوي د الله په او تفکروا فی آیاته ولا تتفکروا فی ذاته آیاتو کې به څه کوي نو صفاتو کې به کوي او به څه کې به کوي نو ما ته ګورئ آیاتونه یو خدا دی دا کم دنیا کې چې الله تعالی ما تا ته آیات او نښې مقرر کړي دي وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد هر یو سیس کې یو آیت نښه ده تا ته د الله د وحدانیت خبر درکړي چې بره یو دی یو ځکه دی چې بل څوک یې نشي کولی بل څوک یې پوه نه شولی په خبره باندې یو دی او صفاتو کې به څه کوي نو صفات به کوم ځای معلومه اوس یې درته ووایي چې په صفات افعالیو کې دننه پراته دي هغې نه به یې څه کوي نو قرآن چې ګوري تا ته به د الله تعالی معرفت حاصلېږي او معرفت دکې صفاتو کې به سوچ کوي او څه کې به سوچ کوي او که ته ذات کې سوچ کوي پسې نو ذات کې به خالص تا ته تحیر راځي حیرانتیا عقل به دې بس بیخي حیران شي عقل به دې خو تا ته معرفت نشي حاصلېدلی او دی مثال د جرم الشمس ورکي ما ته ګورې د نور دا ککوړی نه دی که ته وایې زه دا اینم دا په زر کاله کې هم ته نشي لیدلی چې څومره ورته ډېر ګورې دومره به دې سترګې ړندېږي او حیرانه کېږي به ښه پوهېږې د هغې طریقه دا ده چې اوبه راواله په جام کې دې نور ته یې داسې څه که مخامخ که نو نور به په دې اوبو کې دا جرم الشمس په وینې دی خو ښه عکس به خو هغې ته نشي کتلی دا عکس به دلته نو دا الله تبارک وتعالی ذات ته نشي لیدلی او نه ته ادراک کولی شي او د هغې عکس په ټول کائنات باندې خور دی کائنات ته ګوره نو هلته به د الله تعالی معرفت تا ته څه کېږي حاصلېږي پوه شولی به او که ته ذات کې سوچ کوې نو نور به خراب شي او دا تحیر به دې حد ته ورسېږي چې لیونی به شي پوه شولی بیا به دنه بل څه جوړ شي نو څه کې به سوچ کوې صفاتو کې به سوچ کوې تاسو پوه شولی به خبره نو دوه قسمه معرفتونه دي ها یو دا معرفت ته د عالم حس ته نو دا په ظاهري علوم سره حاصلېږي یو عالم غیب دی هغه سره حاصلېږي هغه په ریاضت سره هغه په تصوف سره او په صفای سره هغه څه کېږي حاصلېږي پوه شولې چا ته خدای دواړه حاصل کړي او چا ته څنګه چې عالم غیب دا سیوا دی د عالم حس نه د حاضر عالم نه نو دک
دک شان داغه علم بیا د دې علم نه څه دی سیوا دی چې په هغې ستا علم راغی په دې به دې خامخا راغلی په دې راغی ضروري دا نه ده چې په هغې دې هم څه راشي بیا داسې حد ته ورسېږي چې د حد نه سیوا هر څه ورته مکشوف او څه شي ښکاره شي. ښه قاسم نانوتي رحمه الله متعلق قاري طیب صاحب لیکي وی دی بیمار شو نو چې بیمار شو نو یعقوب نانوتي صاحب رحمت الله علیه دا غالبا تانوي صاحب دی استاد دی دی ډېر پریشانه شو چې یاره دا بیماري د سیوا ده بس دی خو به د دې نه وفات کېږي نو خپه و ډېر نو وی نانوتي صاحب وی چې زه په دې بیمارۍ کې نه وفات کېږم زه په دې بیمارۍ کې او بیا اکې بیمارۍ کې وفات شو 49 سال و 9 یو کم 50 دومره عظیم خدمت به دی 50-49 سال کې کړي سړی حیران شي پوهېږئ نو بیا چاته تپوس وکړو خو بیا دغه ذریعې سره چې تا خو وایې چې او ته خو بیا خبره خو بل خوا لاړل نو بیا هغه وایي چې کشف صحیح و خو تعبیر کې غلط شوی ما کشف و حالت کشف ورته راغی خپل حالت معلومه او اخواتي څه دي نو مهدي صاحب ورته مخې ته شو څوک مهدي صاحب ښه نو ده دا سوچ وکړو چې مهدي کې میم ه دال یا دا خو څلور حروف دي او دا خو غالبا چې د 69 نه په اخوا جوړېږي مانه ډېر کلونه جوړېږي نو زما خو لا ډېر شی وخت دی پوهېږې نو امام مهدي لفظ واغستو دا لفظ مې واغستو او مراد مهدي دا لفظ نو د مهدي ذات مراد و ذات وی دا هغه 49 دی وی ما یو څیز واغستو هغه نو کشف صحیح و حالت راته کشف شلو خو تعبیر کې سره علاله ځکه ما لفظ واغستو میم ه دالیا نور لفظ نو مراد دی لفظ مسما مرادو نو ځکه خبره دغه شوله بهرحال بیا داسې حالات راشي چې هر څه کېږي مکشوف کېږي دا د ډېرې صفایۍ سره د ډېرې چې څومره صفایي راغله بیا به دا ګندګۍ ټولې ختمې شي ها ټولې به نو ځکه وایي لیتفکروا فیها دې دپاره چې دی فکر وکړي فیها په دې کې تفکیره په څه سره په فکر کولو سره ښه نو لوی شی چې کوم دی نو هغه فکر دی قرآن شریف کې ګوره انه ليتدبروا آياته وليتذكر اولو الالباب لعلهم يتفكرون لعلكم تتفكرون سراغله دي اتا سوای تبلیغ والا کنه وی ټول کار په سبا نه کیږي په فکر باندې کیږي وی ته فکر من شنه بیا کار روان شي کنه او چې فکر دینه شروع کړي نو بیا دې پورې پوه شوله ومهد لهم قواعد الأحكام وأوزاعها من نصوص الآيات وألماعها ليذهب عنهم الرجس ويطهرهم تطهيرا ومهد لهم الله تعالی تیار کړی دي د دې دپاره تمهید خپله معنا چاته بستره وړول ښه دا د بستره وړول دا تیارې دی یو قسم ښه په نعم الماهدون مهد خپله معنا وړول پوه شولی ومهد لهم الله تعالی هيا اعد معنی کړی دا قواعد الاحکام دا احکام قواعد جمع ده قاعده او قاعده ویل کیږي هغه قانون کلیته او هغه قضیه کلیته چې د خپل جزئیات په احکام باندې سي مشتمل او د ټولو جزئیات حکم ترې نه سکیږي معلومیږي دې ته څه ویلی شي قاعده تاسو قاعده پیژنئ که نه موږ چې دا نوراني قاعده وایو نو نوراني قاعده کې هر یوې قاعدې ته ګوره که نه د هر یوې قاعدې خپله خپله طریقه ده که نه او د هغې نه چې څومره جزئیات دي لکه ما ته ګورئ با الف زبر با و پیش بو او با یا زیر بی دا درې ټکي ووایه که نه دا یو قاعده ده چې دا به داسې وایي دا به داسې وایي دا به د دې نه په اخوا کې تا راځي نو هم به دکه شي که سا راځي که جیم به راځي دا ټول جزئیات دي بیا که نه که مدې وایي که بل څه وایي نوراني قاعدې والا یا دا بلې والا نو دکه شان قاعده څه ته ویلی کېږي هغه قانوني کلیه دی چې د هغې نه د خپلو جزئیاتو حکم څه کېږي معلوم شي
لکه حافظ صاحب تاسو وایه چې د نحو دا قاعده ده چې هر فاعل سي مرفوع دا قاعده ده کنه د دې سره به صغرا سهله الحصول راو باسه او صغرا سهله آسان صغرا ده او بیا به ور سره کبرا میلاو کی چې دا قاعده ده او شاته به تا ته بیا نتیجه درکې لکه مثلا ته زید فی ضرب زید مرفوع حافظ صاحب دا زید په ضرب زیدون کې فاعل څه دی زیدون په ضرب زیدون کې فاعل نه خاصه خبره ده هر چا دا پته ده چې ضرب زیدون کې زید څه دی او راشه وکل فاعل مرفوع هغه قاعده دی سره کبرا کړل نشاته په زیدون نه د زید حکم معلوم شو او دا زید د فاعل په جزئیاتو کې یو جزئی دی کنه دی ضرب امرون او ضرب بکرون او ضرب زیدون زیدون په کوم څه شولو کو به شوله ها خا یا توای الحج واجب حج سده واجب لانه مما امر به الشارع ذکر حج دا څه شی دی چې شارع په څه کړی دی نو دې سره په کبرا د اصول دغه مېلو کې چې وکل ما امر به الشارع فهو د کوم شي چې شارع حکم وکړي هغه سي فالحج واجب او احکام جمع ده حکم ده حکم ویل کېږي نسبت تامه ته هغه نسبت تابن چې تعبیر ترې نتا سو په دی او نه دی په هي نه کوي ها زید ولاړ دې دا دې څه ده حکم ده ها یوازې زید یوازې قائم ده ټول تصورات ها او یا ترې نه مراد هغه د اصول او هغه حکم ده تاسو چې تلوي کې ویل خطاب الله تعالی المتعلق بافعال او یا د فقها او حکم ترې نه مراد دی چې ما ثبت بخطاب الله چې هغه وجوب حرمت وغيره دي حافظ صاحب اوضاع جمع ده وضع ده اوضاع جمع ده پوهیږئ به خبره باندې او وضع نه مراد دلته حافظ صاحب علتونه دي د احکام سو هغه علتونه چې هغه وضع شوي دي د افاده الاحکام د فارغه دا هغه علت توجه نه بتا د حکم سم علاوه کې حکم بدرته فائدہ کی دا من نصوص الآیات نه ده من نصوص دا لګي د سره د قواعد الاحکام سره او دا الماء دا اوضاع سره لګي ها په به شولې به خبره ها نګوره ورته الله تعالی تیار کړی دي د خلقو د فار قواعد د احکام قواعد او د احکام او قواعد څه دي من نصوص الآیات چېغه نصوص دي آیاتونه دي معنا هغه آیاتونه چې هغه نص کې معنا ظاهر دي څه دي ښکار آیاتونه دي پوهیږئ او الله تعالی د دې لپاره تیار کړی دي اوضاعها د احکام اوضاع د احکام علتونه او هغه څه دي من الماعها الماع جمع د لمع ده لکه ذوء د ازوا یو بل جمع راځي کنه ذوء مفرد نو لمع مفرد او جمع ازوا او لکه دلته جمع الماء نو دا بیان د څه شولو نو الماء ویل کېږي په سب د رڼاګانو د پړقونو ته څه نو ما ته ګوره په دک آیاتونو کې چې کوم دا ظاهر آیاتونه دي په دې کې الله تعالی د پړق پشان دا علتونه دنه اخودي دي او دا علت تا ته پړقېږي بس لږ سوچ ورته کوونه ته به دا علت روباسنه چې علت راوېستلو دا علت په کومو ځایونو کې تا موجود کو پوهیږئ نو حکم د دې ځای نه بیا الته لګوا حکم د دې ځای نه بیا الته ور الله تبارک وتعالى خو موږ مخکې وې داسې نظام جوړ کړی چې قرآن کریم هدایت ته د ټولې زمانې ده او آیاتونه حضور نشته ده نو دا غي نظام داسې مقرر کو چې بعضی آیاتونه اخو داسې دي چې هغه ښکار دي احکام په ښکار فراته دي خو بعضی احکامات داسې دي چې هغه د نصوصونو نه معلومیږي د آیاتونو د ظاهر نه نه په دک آیاتونو کې الله تعالی فرقای خو دې د علتونو په شکل کې چې ته دغه فرق وینه او د دې علت په زور باندې حکم یو خو بل خو بوزه یاد مو کړل نه الله تعالی تیار کړی دي د دې لپاره د احکام او قواعد و اوزاعها او د احکام علتنا هغه قواعد الاحکام سدي من نصوص
چې هغه ظاهر آیاتونه دي معنی چې مراد سي ظاهري والماعها وغدا الماع دي سدي یو خود آیاتونو نسونه دي یو د آیاتونو الماع دي ها یو نفس آیت ته خود دا آیت یو په دې آیت کې دنه یو پړق د علت په شکل کې پروت تاسو پوه شئ دا الله تعالی د څه دپاره دا قواعد او دا علتونه مقرر کړي دي ليذهب عنهم الرجس دې دپاره چې د دې خلقونه رجس لري کی څه لري کی رجس نه مراد ما یستقذرو دی چې کوم شي ګندی ښه نو ما ته ګورئ که دا ګندګي دا په قوت علمیه کې ستایي او که په قوت عملیه کې ستایي که دا اعتقاد کې ستا خراب عقیده ده نو رجس دی خو که خراب عمل دی نو هم څه دی نو چې داسې ستاسو نه څه شي لرې کړي نو چې لرې کړي او یطهرهم تطهیرا او تاسو پاک کی پس ذرا ستاسو نه د جهل ګندګي لري کی سراشي علم راشي او د معصیات او ګندګي لري کی سراشي طاعات راشي نو د دین رستو و یطهرهم تطهیرا تاسو په پاک کی پخو پاک ولسه تاسو په شله به خبره باندې پمن کان له قلب اسوق د قران نه فائدہ اخلي او سوتر نه اخلي دا غي متعلق په وضاحت کې هم